تاسو سوره فاتحه یاده کړئ او په دې سوره فاتحه کې ته صرف یو خبره کوم چې الله په دې سوره فاتحه کې انسان ته د سوال طریقه ښیي. نن به تاسو ته د دعا طریقه ښیم چې د الله نه به سوال څنګه کې. موږ له د دعا طریقه هم نه راځي جي د څه طریقه نه راځي؟ د دعا. چې د دعا به الله نه څنګه غواړئ دی کې به انشاءالله د عباداتو طریقه په دا درس کې تاسو ته ښیم. نو په دا سوره فاتحه کې الله انسان ته د خپل سوال خولو طریقه خولې ده چې زما رب نه به سوال څنګه کې. نو د الحمد نه وایه ایاک نعبد و ایاک نستعین پورې یو انسان نه ته سوال کې نو اول به صفتونه وکړي. چېرې زما نجي صاحب ډېر بزرګ سړی دی، ډېر الله والا سړی دی، الله دله ډېر حکمت ورکړی دی، ده کې ډېره سخا ده، دا ډېر مونځګزار سړی دی، د دین سره محبت دی، ډېر صفتونه به وکړي. بیا به اخره کې ووایي زما نجي صاحب دا پلان کې کار دی دا به کول غواړي نو چې ته صفتونه وکړې بیا به سوال وکړي. الله طریقه خولې ده. نو الحمد نه ګوئ الحمد ټول ثنا صفت چې لله الله را رضي رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی، مالک بادشاه د یوم الدین د ورځې د قیامت. ایاک خاص تا نه نعبد عبادت کوو مونږ، و ایاک او خاص تا نه نستعین امداد غواړو مونږ. دې ځای پورې د الله صفت شو چې خدایه بس تا ته محتاج یو. د الله طریقه خولې ده. بیا چې د یو انسان صفت وکړي په دعا کې به هم ته دعا غواړې الله ته ډېر کریم یې، الله ډېر رحیم یې، الله ورکولو والا ذات یې، الله ته رزق والا ذات یې، الله ته انسانانو جمدي کولو والا ذات یې، خدایه وفات کولو والا ذات هم ته، خدایه دا دنیا پیدا کولو والا ته. د الله صفتونه به ډېر وکړې، الله په صفت ډېر خوشحالېږي. نو بیا به الله ته عاجزي وکړې چې الله زه ډېر ګناهګار یم، خدایه ډېر فقیر یم، ډېر خیرمار یم، الله ستا در کې ناست یم، خدایه ستا نه سوال کوم د ما بل سوال کولو والا نشته. بیا به خپل عاجزي ذکر کې نو په آخره کې به وي خدایه زما دا کار خو وکړه. دا د سوال طریقه ده او دا د دعا طریقه ده. طریقه یاده شوه. اول به په دعا کې د الله صفتونه وکړي چې الله ځکه ته منزله راغلی منو دام ستا فضل دی، ورنه زه څه کولی شم. د الله صفتونه به بیان کې، بیا به ورته خپل عجز بیان کې چې الله ډېر خطاکار او ګناهګار یم، خدایه ډېر دا لاسونه خدایه ډېر پلیت دي، تا ته د اوچتېدو نه دي، الله دا ژبه ډېره پلیته ده، تا ته د ویلو نه ده، خو خدایه زما بل درم نشته نو الله زما بل ذات هم د سوال نشته چې سوال ته وکړم. الله ته کول والی نو آخره کې به ته سوال وکړې او رب نه امید کوم قسم دې زه خو داسې دعا کوم الله زما دعا رد کړې نه ده، ډایرکټ قبوله شوې ده. او رب نه امید کوم چې تاسو داسې دعا وکړئ ډایرکټ به الله قبلې. رب نه امید کوم خوښ هم ده انشاءالله که نه. دا د سوال طریقه ده. او سار نه به انشاءالله سوره فاتحه وروم. ښه ټوله سوره فاتحه کې به تپوسونه کوم، خو خیر دی څوک چې نشي ویلی هغه نه کومه. دا څه به هم چې په خپله ووایې نو په خپله به وایې. خیر هسې نه چې سار ګورم جي ټوله غوا شوې ده. موږ والد صاحب زه یو دی کې امام وم او یو کس راته نیغ نیغ کېده چې استاد جي خپې دې لږې کولو کړي ني. وایي زه یې غوسه کړم ما ته تاسو ټولو نه به مونځ اورم. غلډېر کې د موږ والد صاحب امام و، ټولو نه به اوس مونځ اورم، راشئ ما ته مونځ په معنا ووروئ. وایي چې په مونځ ودرېدم اوس دی کې پخوا داسې و دیوالونو چیت چیت و د جومات. وایي چې مې وکتل په مانځه کې درزار شو. ما وایي ګنې دا مقتدیان مې خپلو کې په کوشتۍ ورله. وایي چې راپاسم چې مې وکتل یو درې څلور باباګان پاتې شوي نو ټول تښتېدلي وو. ما ته یې نور څه چې وایي ستاسې خو تښتېدلي دي. ښه تاسو ته جوړ مونځ یاد دی؟ نه جي زموږ خپې کمزوري دي په دیوال نه شو وړی دی. نو دی مس نه چې ټوله غوا شی بیا که نه. نه خیر تپوس نه کومه دا په خپله به راته ووایه دا څه خوښه ده انشاءالله. صحیح ده جی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د الفت شفقت او محبت باندې خدای وګوري. په دا درس کې خدای سپینګیري ناستي خدای عمر کې برکت واچي، کاروباریان ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي، د چا رزق کمزور دی خدای د رزق انتظام د اسمانونو خدای وکي، د حلال رزق انتظام خدای وکي، د چا رزق چې کمزور دی خدای د رزق باران په وکي. الله څوک قرضدار دي په دا مجلس کې خدای د قرضونو نه اخلاص کې، الله دا قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کې. بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې. څوک چې دا درس اوري که زما خویندې میندې دي که نور رونه دي رونه بایګان دي د سپیکر په ذریعه باندې په دا مجلس کې ناستي خدای د هغوی په زړه کې څه قسم شري مقاصد دي د دې درس په برکت باندې خدای د خپل در نه پوره کې. چا باندې څه قسم پریشانۍ دي مصیبتونه دي دردونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې. خدای موږ دا جامعه مدرسه روانه کړې ده خدای په خپل خیر عافیت او په خپل دست قدرت باندې خدای آباده کې. الله د چین ولی خدای وګرځي د دې ځای ماشومان خدای با عمل حافظان قاریان عالمان مفتیان کې. الله کوم نوجوانان دي خدای د خپل ځان سره وابسته کې. الله څوک منځونه نه کوي خدای په منځ باندې خدای په خپل دست قدرت باندې راواړی. د چا بچي نافرمانه دي خدای د والدینو دپاره فرمانبردار کې. د چا بچي خدای بېدینه دي الله ته په دین کې
الله د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای او ساتي او پوخته ځن کدنم دا کړي په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله